وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. نن یو مسله دا بیانېږي چې یو مسلمان د دې دین اسلام نه واوړي دین د کفر ته یعنی مرتد شي د حکم په شریعت کې څه دی او بیا هغه انسان چې واپس د هغه ارتداد نه اسلام ته راشي یعنی د کفر نه اسلام ته راشي د اسلام نه بعد بیا کفر ته لاړ شي او د دې کفر نه بیا اسلام ته راتلی شي که نه یو د دې مسلې وضاحت دی او بل دا خبره چې نارینه او زنانو کې یو مرتد شي مرتد معنا دا چې د هغه خپل اصل دین ته واپس رد شي یعنی د اول په کفر کې بیا اسلام ته راغی د اسلام نه واپس دی لاړو کفر ته نو ځکه ورته مرتد وایي نو چې نارینه وي دا به د مسلمانانو دارالخلافه اسلامی قانون او شرعي قانون په هغې کې به ده ته 3 ورځې مهلت ورکولی شي چې 3 ورځې ستا سره ټایم دی او دی به په جیل کې وي او دا 3 ورځې به عالم ورلیږي او ده ته به نصیحت کوي چې ګوره اسلام کې دا خیر خواهي ده اسلام ته راشه داسې کوه داسې که په دې 3 ورځو کې واپس د اسلام ته غاړه کېښوده خو ښه که په دې 3 ورځو کې اسلام ته غاړه کې نه ښوده په 3مه ورځ به ردنه سر ووهي او زنانه چې دا د هغې سره به همدقه شانتې معامله وي جیل ته به یې واچئ عالم به ورځي په پرده کې نصیحت به ورته کوي د قرآن کریم آیتونه به ورته وایي احادیث به ورته وایي او د اسلام شرف او عزت به ورته بیانوي او د دې حقوق به ورته بیانوي چې واپس د دې په دې زړه کې د اسلام هغه محبت راشي او دا واپس د دین اسلام ته راشي نو د دې دپاره بیا ورځو مقدار نشته بس دا به تر هغې پورې په جیل کې وي چې تر څو دا واپس اسلام ته نه راغلی یا به هم په دقه جیل کې داسې مړه شي چې مړه شي بیا خو خبره ختمه شوه نو د نارینه دپاره 3 ورځې ټایم او د زنانه دپاره تر هغې وخته دا به وژني نه تر څو چې دا واپس اسلام قبول نه کړي یوه دا خبره بله دا خبره هغه کافران چې په موسی علیه السلام باندې کفر وکړو بیا یې په عیسی علیه السلام باندې کفر وکړو بیا یې په نبي علیه السلام باندې کفر وکړو په وخت د ځنکدن کې د دغو خلکو توبه نه قبلیږي که دوی بیا اسلام قبلی او اسلام ته راځي د دوی توبه نه قبلیږي الہ العالمین جل جلاله فرمایي ومن یبتغي غیر الاسلام دیننا او هغه څوک چې طلب کوي یبتغي چې طلب کوي غیر الاسلام ما سوا د اسلام نه دین یو دین فلن یقبل منه پس هرگز به قبول نه کړلی شي د ده نه وهو او دقه انسان چې د اسلام نه بغیر بل دین لټوي دغه انسان چې دی فی الاخرة من الخاسرین او وي به دی په آخرت کې د زیانکارانو نه سمانا من المغبونین بذهاب الجنة وما فیها اے دی به په تاوانیانو کې په دې کې چې جنت ته نه لاړو هغه نعمتونه چې په جنت کې هغه ته هم لاړل ولزوم النار وما فیها او همیشواله د جهنم به د ده دپاره او څه چې په دې جهنم کې عذابونه هغه د ده دپاره نو دې تاواني وګرځېد کیف یهدی الله څنګه به هدایت وکړي الله پاک جل جلاله د خپل دین ته قومن دی او قوم کفرو چې هغې کافران شوي دي بعد ایمان وروسته د ایمان د دوی نه په الله تعالی باندې دا اوس هغه څوک یادوي چې هغه اسلام ایمان راوړی او د ایمان نه بعد بیا کفر ته لاړ شي
و شهیدو او دیو گواهی ورکړي یعنی گواهی ورکړي وي ان الرسول چې یقینا نبی علیہ السلام مبارک چې حق دا په حق پیغمبر دی وجاءهم البینات او راغلی دي دو تخکارا واضح دلائل خکارا علامه و دلائل ورته راغلی دي الله جل جلاله فرمای والله پاک جل جلاله چې لا يهدي هدایت نه کوي القوم الظالمین قوم ظالمانو ته چې دا مشرکان دي هغه خپل دین کې من لم یکن اهلا لذلك څوک چې اهل نه د ایمان د پاره اولئک دغه قسم خلق چې جزاهم بدل دیو دادا ان علیهم چې یقینا وی په دیو باندې لعنت الله لعنت د الله جل جلاله دلته د لعنت نه مراد دی عذاب الله عذاب د الله جل جلاله والملائکه او لعنت د فرشتو چې هغه خیری دی والناس اجمعین او د خلق ټولو خلق لعنت دی ور باندې نو لعنت څه وي خیر ہوتا خلق الہ العالمین جل جلاله فرمای خالدین همیشه به فیها پد لعنت کی لا یخفف وسبک بنک لش عنهم د دیون العذاب عذاب ولا هم ينظرون او نه بدیو ته مهلت ورکړل شي یعنی داسې به پکې نه شیر لټیم پوری صبر وکي مثلا یو 2-3 غنټه تاسو آرام وکي یو 2-3 غنټه د عذاب نه درکو نه داسې به نه مسلسل په دغه لعنت او په عذاب کې وي هو الا الذين تابوا من بعد ذلك دا ګوره هغه سړی چې د اسلام نه کوپر تلاړ شي نه در پاره بیا د عذابونه دي خو الا الذين تابوا مگر هغه څوک چې هغه توبه وستله واپس اسلام تراله دا 12 کسانو او دیو په مدینه منوره کې چې اسلام قبول کړ نو واپس د اسلام نه کوپر حالت تلاړل او مکه مکرمه ته وتښتیدل اول ته چې لاړل نه د کوپارو سره بیا ملګری شول چې دا غوی سره ملګری شول په دې کې حارث بن سوید رضی الله عنه دام یو صحابي مبارک او انصاری دا پکې هم د اسلام نه کوپر حالت تلاړ بیا چل تلاړو ډیر زیات خپو چې اسلام ولې پرې خاودو دا اغه نه خطر اولې ګو نبی له سلام ته او ورته ویل چې کزه بیا اسلام ته اعظم نو راتله شم دا آیت کریمه نازل شو الله تعالی فرمای الا الذين مگر اغه کسانو ته عذاب بیا نشته دی تابو چې هغه توبه وستلا د کوپر او د شرک نه من بعد ذالک ورست د دې ارتداد نه ورست د دې مرتد کېدو نه بعد بیا توبه وستلا الله جل جلاله فرمای وا اصلح او صلح وکړه اصلاح وکړه د خپل زړه مفسرین کرام فرمای وای د دین بعد د خپل زړه برابر کا او خپل الله جل جلاله په خپل زړه سره یادو الہ العالمین جل جلاله فرمای فان الله پس بشک الله پاک جل جلاله غفور بخون کې دی د چا لپاره لمن تاب منهم د هغه چا لپاره چې توبه وستله د دې مرتدیانو نه دې توبه وستله اسلام تراغ نو الله بخون کې دی رحیم او رحم کون کې دی بچا باندې هغه چا باندې چې هغه مرشي په توبه باندې ان الذين بشک هغه کسان کفرو چې هغه کافران شوی دی بعد ایمان مرست د ایمان د دیونه ګوره د مخ کی خبرې او دې ته فکر کوي دا مخ کی خبرې کوم د خبره وا چې څنګه به الله هدایت وکي او قوم ته چې هغه کافران شوی دی ورسته د ایمان دراوړلو دا غوینه او هغه دا گواہی ورکړو چې نبی رسول الله په حق پیغمبر دی هغه ته الله هدایت نه کوي او د سیدا ټوله خبر تر دې پورې بیان شونه بیا وی چې الا الذين تابوا مگر هغه څوک هغه توبه وستره دي مرتد کېدونه بعد اسلام ترال نو توبه قبول ده خدا خلک چې وس یادې ګوره د توبه نه قبليږي ښا دا څوک دی ګوره دا هغه يهوديان دي ان الذين بشکا کسان کفرو چې هغه کافران شوی دي بعد ایمان مرستره دي ایمان د دیونه یعنی دو په هغه وخت کې د موسی عليه السلام او د عيسى عليه السلام مبارک په وخت کې ایمان راوړو په الله تعالی او دا غینه بعد بیا کافران شول و ماتو ها ثم ازدادوا بیا زیاتی کو دیو کفرن د جیاته د کفر نه سمانا ثم استقاموا على الكفر بیا مستقیم اوسیدل په دې کفر باندې الله جل جلاله فرمایي لن تقبل توبتهم هرگز به قبول نه کړل شي توبه ده نو مفسرین کرام فرمایي چې توبه خو دا یو قانون د الله پاک جوړ دی د دنیا د اول سر نه تر اخر سره پورې د په دې دینونو کې د کفر خطرناک در نوانه تر د حقیقت سره پورې چې څومره دینونه دي د دې ټولو د پاره توبه شته اوس الله جل جلاله فرمایي چې دوی توبه نه قبليږي او قانون د الله جل مردود دی چې د مرګ نه مخکې توبه وستره دا توبه ستا قبول دا خو عام قول دی او عام وینا ده او عام اعلان دی
دی بندگانو د الله تعالی ته. اوس دا کم خلق دي چې د دیو توبه نه قبلیږي، نو دا مفسرین کرام دا یو قید لګی ښا، یعنی لن تقبل توبتهم، هرگز به قبول نه کړل شي توبه د دیو ما قاموا علی ذلک، تر څو چې دیو په دې باندې قایم وي، په دې باندې قایم وي. او نور مفسرین کرام معنی کړي د مالم یو غرغر، تر څو چې دا ساید مړی ته راورسیږي او په دغه ټیم کې بیا توبه وباسي، نو دغه توبه نه قبلیږي. او د دې نبی علیہ السلام د دې امتیانو د پاره دا خصوصیت ده که د دیو ایمان د دیو دا روح د بدن نه راوځي، زنګنانو نه واوړي توبه وباسي قبلیږي، نامه نه واوړي هم قبلیږي، د سینې نه چې راواوړي هم قبلیږي، مړی نه چې واوړي دا بس بیا خو ساو وتله نو بس چې مړی ته نه را رسېدلی بس د دیو توبه قبلیږي. او دا داسې خلک دی الہ العالمین جل جلاله فرمایي بېشکه هغه کسان چې هغې کافران شوي دي وروسته د ایمان د دیونه په الله تعالی باندې، ثم ازدادو بیا دیو سیوا شو کفرن د جهته د کفر نه، یعنی زیاتی کو دیو کفر لره، لن تقبل توبتهم، هرگز به قبول نه کړلی شي توبه د دیو. اولئک او دغه کسان چې هم الضالون او دوی ګمراهان دي د هدایت او د اسلام نه. ان الذين بشک هغه کسان کفرو چې هغې کافران شوي دي وماتوا هم مړه شوي دي وهم او دوی په داسې حال کې کفارن او دوی په حال د کفر کې، یعنی دوی کافرانو په داسې حال کې دوی وفات شول. فلن يقبل پس هرگز به قبول نه کړلی شي من احدهم د یو د دوی نه په ورځ د قیامت باندې ملء الارض. حدیث مبارک کې راځي چې د ټولو جهنم کې چې دا څومره خلک دي د ټولو نه چې د چا سپک او آسان عذاب دی، هغه ته چې وویلی شي چې دا ټوله دنیا ستا په ملکیت کې او سره زر د سره یې، دا به په خپل بدله کې ورکړي چې د دې عذاب نه خلاص شي. دی به وایي چې بالکل دا ټول به ورکړم چې دا دنیا څومره درانه ده او څومره لویه ده، دومره سره چې ما سره یې دا به زه ټول ورکړم په خپله فدیه کې چې زه د دې عذاب نه خلاص شم. او په دنیا کې خلک څنګه کې په دنیا نه د حرامو تمیز شته نه د حلالو تمیز شته، مسلمان پې وجل شي، د مسلمان قتل په دې مال باندې کوي، مختلفې حربې په دې دنیا کې روانې دي د دقې مال دپاره. او ګوره قیامت کې به دا ټوله دنیا کې د دومره سره مشي مال، دا ټول به دی د خپل ځان نه په فدیه کې ورکړي چې دا دې واخلي ما دې پرېږدي. الہ العالمین جل جلاله فرمایي پس هرګز به قبول نه کړلی شي من احدهم د یو د دیونه ملء الارض په وزن د ډکوالي د ځمکې باندې د سرو زرو، ذهبن د جهته د سرو زرو نه. که دا ټوله ځمکه او دا ټوله ځمکه چې څومره ده دومره وزن کې د سره دا د سرو زرو شي. ولو افتدا به اگر که دی فدیه ورکړي د خپل ځان نه به په دې ټول سره، یعنی دا ټول فدیه ورکړي الله جل مجدود قبلی نه. اولئک الله تعالی فرمایي دغه قسمه خلک چې لهم د دیو د پاره شته عذاب علیم، عذاب دردناک، وما لهم او نه به وي د دیو د پاره من ناصرین څوک امداد کوونکي لفظي معنا ته وکشي. ومن یبتغي غیر الاسلام دینا، او هغه څوک چې طلب کوي ما سوا د اسلام نه دین، فلا یقبل پس هرگز به قبول نه کړلی شي منه د دنه، یعنی دغه دین به قبول نشي. وهو فی الاخرة او وی بده په آخرت کې من الخاسرین د زیانکارانو نه د تاوانیانو نه وي. کیف یهد الله څنګه به هدایت وکړي الله تعالی جل جلاله قوما یو قوم ته کفرو چې هغې کفر کړی بعد ایمان وروسته د ایمان د دیو نه وشهدو او سره د دې نه چې دیو ګواهي ورکړي ان الرسول چې یقینا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حق پیغمبر او رسول دی، وجاءهم البینات او راغلي دیو ته ښکاره دلایل. والله الله پاک جل جلاله لا یهدي هدایت نه کوي القوم الظالمین قوم ظالمانو ته. اولئک دغه قسمه خلک چې جزاهم بدله د دیو ده ان علیهم دا چې یقینا په دیو باندې به وي، یعنی ویلي په دیو باندې لعنت الله لعنت د الله جل جلاله والملائکه او د ملائکو لعنت دی په دیو باندې والناس او د خلکو اجمعین د ټولو لعنت دی په دیو باندې. نو بدله دیو داره ان علیهم چې وي په دیو باندې لعنت د الله تعالی د ملائکو د ټولو خلکو خالدین همیشه به دیو فیها په دې لعنت کې لا یخففو سپک بنه کړلی شي آسان بنه کړلی شي عنهم د دونه العذاب عذاب ولا هم ينظرون او نه به دیو ته مهلت ورکړی شي الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه ویستله من بعد ذلک وروسته د دې نه، یعنی د دې مرتد کېدو نه بعد بیا توبه ویستل اسلام ته راغی. واصلحوا صلح وکړله فإن الله پس بېشکه الله پاک جل جلاله یعنی خپل عمل صحیح کړه الله پاک په رښتیا سره یو ذات ومنه.
فإن الله نفس يقينا الله پاک جل جلاله غفور بخون کے دے رحیم اور رحم کون کے دے ان الذين بشك کسان کفروا چې هغه کافران شوی دی بعد ایمان مرست د ایمان د دیونه ثم ازدادوا بیا دیو زیاتی کو کفرن کفر لرا یعنی بس په دغه حال باندې وو او واپس کېدل نه لن تقبل هرگز به قبول نکړل شي توبتهم توبه د دې اولایک او دا قسم خلق چې مضالون دو گمراهان دي ان الذين بشك آگسان کفروا چې هغه کافران شوی دي و ما ته مړ شوی دي وهم کفار په داسې حال کې چې دوی کافران دي نو فلا يقبل پس هرگز به قبول نه کړی شي من احدهم د یو د دیونه ملء الارض په ډکوالی د ځمکې باندې ذهبا سرو زرو لرا یعنی دومره سره زر چې وسره ولو افتدا بی اگر کې د پیډیا ور کې په دې سره په دې ټول مال سره اولایک دا قسم خلق چې لهم د دوی د پاره عذاب الیم عذاب علیم دے دردناک وما لهم او نبی ردو د پار من ناصرین سوک امداد کون کی صدق اللہ مولانا العظیم اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله